बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर इजलास जैनुल्लाह जी साहब दल्ته موجود د کلي مشران زما د کلي ځوانانو زه ټولو کې اول خو انور علي صاحب او د هغوی له کورنۍ ډېر زیات مشکور یم چې هغوی نن په ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا باندې د اعتماد اظهار یې وکړو. زه په دې موقع باندې ستاسو ټولو مشرانو د ټولو ځوانانو چې دلته کې نن راغلي تکلیف هم کړی دی ستاسو هم ډېر زیات مشکور یم. عزتمندو ما نه مخکې ملګرو خبرې وکړې دې نه مخکې چې زه د کلي او د علاقې د نورو دغه باندې خبرې وکړم دا څو ورځونه چې کوم دا بارانونه کېږي لګیا دي هغې کې که وګورئ نو مختلف ضلعو کې ډېر نقصانات وشو. مونږ ستاسو په وساطت سره د حکومت نه هم دا مطالبه کوو چې په دې کې کم نقصانات چې شوي دي کم کورونه چې راغورځېدلي دي کم نور داسې کم فصلونه نقصان شوي دی چې هغې طرف ته توجه دې ورکړي او د هغوی ازاله پکار ده. دیان رور خبره وکړه چې په دې خاص کر جندي دا کم سیلاب بچو د هغې سره د تنګي نه واخله تر د چارسدې او بیا د شابړې پورې دا ټوله علاقه به متاثره کېدله. نن سهار ما محکمې والو سره داسې رابطه وکړه چې بهی څه پوزیشن دی د سیلاب په دې جندي کې نن سهار 11 بجې چې دی دا 24,000 کیوسک اوبه روانې وې د جندي لپاره چې دوی وایي چې یاره سیلاب دی او خطرناک سیلاب دی نو هغه 18,000 کیوسک اوبه یعنې 6,000 کیوسک د هغې نه زیاتې اوبه پکې روانې وې. خو که وګورئ نو دا د الله تعالی ډېر لوی فضل دی چې هېڅ قسمه هغه شانتې نقصان یې ونه کړو. معمولي دغه بچي دا یوازې صرف زموږ د کلي فایده نه ده دا جندي که وګورئ دا تر د شابړې پورې تللی دی او د تقریبا د چارسدې که وګورئ ټولو غټو کلو چې دی هغې ټولو ته دا فایده رسوي. په دې کې چې هغه وخت کې مونږ کار کوو زما خیال دا مونږ د 80 کروړو نه شروع کړو او اخري چې مونږ دغه ختمونه داسې د یو ارب نه اورېدلي و دې باندې کار د هغې نن هغه فایده او ثمرات راوځي دغه شانتې که خیالي کې مو ګورئ په هغې کې اربونو روپۍ کار مونږ کړی او د هغې هم فایده را رسېدلې ده. دا رونو یو لحاظ سره دا صرف زموږ لپاره خوشحالۍ خبره نه دا د قومي وطن پارټۍ د ټولو ملګرو لپاره او د شیرپا د ټولو مشرانو کشرانو د ځوانانو لپاره د فخر خبره چې ستاسو د وجې نه دا ټوله علاقه چې ده دا د سیلاب نه بچه پاتې شو. ما نه مخکې امین باچا هم خبرې وکړې نورو ملګرو هم خبرې وکړې. زمونږ د دې کلي اتفاق او اتفاق شته اوس خلک کوششونه کوي خو دا کوششونه څه نن نه دي دا د ډېرې مودې نه هغوی کوشش کوي
خو زمونږ دا اتفاق خراب کړی دی. الله تعالی ته به دا دعا کوو چې الله تعالی دې زمونږ دا اتفاق همداسې قایم ودایم. په دې کې به خاص کر دلته کې چې کوم مشران موجود دي زما به د هغوی ته یو درخواست دی چې تاسو دا ټول حالات لیدلي دي. تاسو مخکې مې لیدلي چې دا کلي مخکې څنګه نن نه چې څومره ترقي کړې ده دا هم تاسو ته پته لګي، تاسو ته زیاته اندازه کېږي. دا به تاسو دا ما ته مخامخ چې کوم دا ځوانان ناست دي دا زمونږ کشران چې دي دا ټول به دا به تاسو پوهوئ په دې خبرو باندې. نن دا زما خیال دلته کې ناست هر یو کس لپاره د خوشحالۍ او د فخر خبره ده چې موږ یو داسې کلي سره تعلق ساتو چې په ټول ملک کې خلک پېژني. په کراچۍ کې خلک پېژني، په کوټه کې خلک پېژني، په لاهور کې خلک پېژني. دا یوازې دا خبره چې دا هم زما خیال زموږ ټول لپاره یو لوی ده. بیا کوم چې دلته کې ترقیاتي کارونه شوي دي دا ګیس چې کله دلته شیرپو ته رارسېدو نو هغه وخت کې د پنجاب غټو غټو ښاریو کې دا ګیس و. اوس هم ډېر دي دلته کې هغه شانتې دغه نشته. دغه شانتې دا سړکونه وګورئ، بجلی نظام وګورئ، د هسپتالونو وګورئ. دا ټول چې دی دا هم ستاسو د اتفاق برکت دی چې د هغې د وجې نه د دې کلي دا یو دغه جوړ شوی دی. او بیا خصوصا د شهید وطن حیات محمد خان شیرپو په شان د مشرانو او د ملي رهبر جناب آفتاب غني خان شیرپو په شان. اوس دا په موږ ټولو باندې ده چې دا اتفاق نور هم مضبوط که لږ ډېر څوک داسې وي چې هغه په دې خبرې نه پوهې چې هغه هم په دې خبرې پوهېږي. او دا ورې یو بله خبره کوم دا صرف زموږ د کلي په دې کې فایده نه ده. د دې فایده چې ده هغه د ټولې تنګي تحصیل ده او د ټولې شبقدر تحصیل ده او د هغې ټوله فایده د چارسدې ضلعې ده او د ټولې صوبې فایده ده. ځکه چې ستاسو په ووټ باندې چې مشر کله هم کامیاب شوی دی نو هغه یوازې ګورې په خپل علاقې کې یوازې کار نه دی کړی. د چترال نه واخله تر د ډي ای خانه پورې په هر ځای کې د هغه نښه څه نه څه موجود ده، د هغه څه نه څه خدمت چې دی هغه موجود دی. دا موږ لپاره یو لوی دغه دی چې بل ځای ته لاړ شو او هلته کې راته وویل شي چې یاره دا زموږ مشر هلته کې دا کار کړی دی، سترګې پرې زموږ اوچتېږي و که نه، فخر پرې مونږ ټول کوو که نه. نو پکار دا ده چې دا مونږ خپل دا اتفاق او دغه چې دی دا نور هم دغه کړو دې سره زموږ د صوبې ترقي کړی ده. زه یو ځل بیا د انور خان صاحب د هغوی د کورنۍ د هغوی د کشرانو ډېر زیات مشکور یم، ستاسو ټولو ډېر زیات مشکور یم. په هره موقع باندې تاسو راپاڅېدلې او په موږ باندې اعتماد اظهار کړی، تاسو چې کوم مینې اظهار کړی دی، کوم چې هر ځله تاسو اتفاق ښیلی دی د هغې ما سره الفاظ دي چې څنګه ستاسو شکریه ادا کړم. انشاءالله دا اتفاق به همداسې قایم و دایم ساتو او دا د ترقۍ دا سفر چې دی دا به جاري ساتو. بیا نور خبره وکړه چې د تېر دا 4 کاله نه چې لږ په اسمبلی کې نمایندګي زموږ نشته، نو که تاسو په خپله وګورئ چې هغه شانتې ترقي ټول رکاو شوې. زه خو په دې نه پوهېږم چې د موجوده ایم ایل اې ګانو او ایم پي اې ګانو څه وکړل،
کم کار چې موږ منظور کړی و پیسې وروړې هغه هم سمبول نه شو نو موږ دې نه څه ته مو چې دوی تیار کار سره ته نشي رسولی نو نور به څه کومه درو کې چې څه نوی شی به داسې به انشاءالله زه چې دې ځل دا کومه مینه ستاسو وینم کومه جذبه ستاسو وینم زه دا یقین سره ویلی شم چې انشاءالله کامیابي ستاسو ده او انشاءالله دا کامیابي به خالي دلته کې نه دا به په ټولې صوبې کې د اخره کې یو ځل بیا د ټولو ملګرو د ټولو مشرانو ډېر زیات مشکور یم خصوصا د هغې ملګرو چې چا د نورخاني صاحب او زموږ په منځ کې د پل کردار یې ادا کړو او لږ ډېر چې هغه څه دغه و چې هغه لرې کړل د هغې ملګرو ډېر زیات مشکور یم انشاءالله زمونږ د اتفاق چې دی دا به همیشه قایم و دایمي